نن پښتنې تور سره په فیسبوک او په ټیک ټاک لګیا دي د یو څو روپو د پیدا کولو د پاره په خپل عزتونو باندې لوبي کوي د فالوور سیوا کولو د پاره او د دولت د ګټلو د پاره اغوی د خپل جسمونو نمایش جوړ کړي دي او عمده پښتون نوجوان لګیا دي دغه خزي سپورټ کوي دا پښتون نوجوان لګیا دي دغه تور سره روچتای دا پښتون نوجوان لګیا دي اغوی سره په ویډیو کال او په لایو کال باندې خبرې کوي او بیا پښتون پلار خبر دی چې زما لور په سکه مبتلا ده پښتون خاون چې ځان ته پښتون وای هغه خبر دی چې زما بیبي په سکه مبتلا ده پښتون رور خبر دی چې زما خور په سکه مبتلا ده نو دا خبره زنه کوم جی دا د الله پیغمبر کوي چې د یوس به جنت ته داخل نشي صحابو ته تاسو کو چې د الله پیغمبر د یوس سوک دی نبی علیہ السلام او فرمایل دا هغه کس ته چې د کور والا د تور سره په بدکاری کې مبتلا ده او د تخپته د باوجود د اغه دا نه منی کوي به د بيدی ما په خپکیګو بنا خونن اکثر پښتانه د الله د پیغمبر د ارشاد مطابق دوسان جوړ شوی دي د یوس جوړ شوی دي چې هغه خپل عزت اني خپل تورسري اني چې په خپل عزت باندې زماره تورسري لوبي کوي او باوجود د هغه په د پړې اچولې دی او مهاري دی وستلې دی غږ ورته نه کوي نو دا پښتون د یوس ته د ځان ته پښتون نه وای او د الله پیغمبر فرمایي چې دی به جنت ته نه داخليږي زما عزتمندو دا کم حل شروع دی دا کوم تباہی طرف ته نن خبره روانه د پښتون خزه د پښتون تورسري د پښتون لور د دې د لیدلو بچا تصور کولای شو دا خو په زرګونو پردو د نن باندې چې کم دی ناستوا د موبایل فتنې سره چې نن کوم تباہی په دنیا رااله او د يهودو د نسوارو چې کم میشن دی چې په پښتون کې د مذهب او د اسلام جرړې دا مضبوطی دي راشه د پښتون کلچر ته داسې یو سیز وردننه کا چې دی موږ په فتنه کې مبتلا کو په بی حیايي کې مبتلا کو چې کله د دوی نه حیا لاړن د دوی نه به دین لاړ شي د دین به مذهب لاړ شي د دین به اسلام لاړ شي زما عزتمندو دا غیرت نه دی او دا پښتونه د ګوریات ساتي یو کور ته د انجیوز یو آزاد خیال خزر عدنه نشوه په هغه کور کې یو غیرتی پښتنه ناستوه هغه غیرتی پښتنې ته د آزاد خزوي چې دا تاسو سخت او مشکله زندگی په زندان او په جیل کې مو ژوند تیر کو سلور طرف نه دردن دیوالونه چاپیر دي او دروازې لګولې او ورته تعالی پرته ده د څنګه زندگی مو تیر کړه او به په موګي باندې په دغه کور کې یو غوا تړلې شوی و نو د آزاد خزه د دې کور دی غیرتی خزه ته وای تاسو په دې غوا کې څه فرق دی وګوره دا غوا په موګي تړلې ده او پابندۍ سره چې کم د خپل ژوند تیری او بل راوړي ورته غیا او خوراک اچي او په خپل چې کم د بهر وتلې نشي وستاسو مثالم د قصیده په دې کې چې لکسات تیر شو نو په د کور په دروازه باندې خره رادن نشولا چې په اغي کې په غاړه کې پړې نو مهار پکې نو د کور د پښتنه خزه د آزاد خزه ته وای چې په تاسو په دغه خره کې څه فرق دی په اغي کې مهار نشتا په اغي کې پړې نشتا په تاسو کې مهار او پړې نشتا د هغه پته نه لګي چې په کمزې کې وخت تیر کو په کمزې کې شپه تیر کړله او تاسو پته نه لګي چې چرتم وخت تیر کو چرتم شپه تیر کړله اسلام چې تعالی صدر کړی دی ای زما پښتنې تور سره خوري دا قسم دی چې یو مذهب تعالی درکې تعالی خو اسلام ته هیروي اسلام تعالی د هیری او د لال او د گوهر مقام درکړی دی چې ته په سو پردو دنه په عزت کې ناشته که څوک تا په رښتې لرازي په جرګه برازي تا په جرګو غواړي د اغه نه پس په دې په عزت کې هغه کور ته وړي او اسلام خو تا ذلیل کین تعالی عزت ترکې کته د پلار په کوري نو ستا خرچه په پلار اچولې د سینې چې ته په معاشره کې ګرځي او خپل عزت لوټ کې کته د خاون کور ته لاړې نو ستا خرچه په خاون اچولې ده کستانه خاون مړ شو نو ستا خرچه په زوی اچولې ده کستانه پلار مړ شو نو ستا خرچه په رور چولې ده تعالی خو اسلام یو عزت تر کړي د یورپ معاشره او د غیر مسلم معاشره خو زنانه ذلیله کوي اخو زنانه ته وی تیزان لګټه او خاون ته وی تیزان لګټه خور ته وی تیزان لګټه ورور ته وی تیزان لګټه او هغه لګیا د خپل عزت لوټ کوي او به چې کم دی ذلیله او څه رسوا زندگی چې کم دی دا تیری نو اسلام چې تور سره لسه ور کړی دی اسلام چې زنانه لسه ور کړی دی عزت دی ول ور کړی دی ننګ او غیرت دی ور ور کړی دی او اسلام زنانه ته جنت ګټل ډیر آسان کړی دی چې دا د خپل عزت خیال وساتي د خپل ناموس او د خپل عزت او د خپل بدن خیال وساتي او د خپل خاوند د حقوق خیال وساتي نو دی خزه ته د الله پیغمبر د جنت زیره ور کړی دی
دې ته خو جنت ګټل ډیر اسان کړی دي د نارینه د پاره جنت ګټل ډیر مشکل دي او د زنانه د پاره جنت ګټل ډیر اسان ګرځولي خو نن د افسوس خبره دا ده چې دی په خپل عزت څه شروع کړي لوبي شروع کړي او پښتون صرف برای نام څه پاتې دی پښتون پاتې دی صرف په حجره کې دی برید تاو کې وایي زه پښتون یم زه تاسو له یو مثال در کوم که د یو پښتون دروازه چا وټکوله که نه او دا پښتون راووته ورته وویل چې ترې د خپله ښځه یا د خپله لور زما په مخ کې ګډه که چې زما په مخ کې ګډېږي په کولاو مخ او په کولاو لاسونه او زه ورته ګورم نو ستاسو څه خیال دی دا پښتون به ټوپک رخلي او د دې بل دا سر به ورانوي که نه چې تا زما عزت چیلنج کو تا زما پښتو غیرت چیلنج کو چې زما ښځه او لور به ستا په مخ کې ګډېږي او بیا د دقه پښتون لور خور چې د چا په ډولۍ کې رواني نو په ډک بازار کې د ګاډي نه لاسونه رایستي بنګړي په لاس وي د نکریزو نښې پې کړي او دقه پښتنه په ټول بازار کې ګډېږي او د ټول بازار خلک ورته ګوري د دې پښتون غیرت بیا اوچت نه شو د ټول بازار په مخ کې په کولاو مخ دا ګډېږي چغې وایي صحیح شوله د دې چغې خلک اوري د دې مخ ته خلک ګوري د دې لاسونه خلک ګوري او دا پښتون هم په دغه جنج کې ورسره روان دی په دغه ډولۍ کې ورسره روان دی خو د دې پښتون غیرت راوچت نه شو په دغه ځای کې پښتو راوچته نه شوه په دغه کې د اسلام او د مذهب هغه رک چې کم دی هغه راوچت نه شو نو زما محترم ورونو زما د خبرو مقصد څوک ټارګټ کول نه دي زما د خبرو مقصد عام په پښتنو کې چې نن پښتنو په تورسرو کې چې نن کومه بې حیایي روانه ده کومه فحاشي روانه ده کوم په فیسبوک او ټیک ټاک باندې کومه بدعملي نن روانه ده د خدای خاطرو کې ای پښتنو ځوانانو خپل مستقبل تباه کوئ د خپلو تورسرو مستقبل تباه کوئ د خپل نوجوان مستقبل تباه کوئ اسلامي معاشرت تباه کوئ او دا تاسو لګیا تاسو خو په ظاهره چغې وخی چې موږ اسلام منو او غیر مسلم نه منو خو دا غیر مسلم ته د رادننه کېدو دپاره یوه اسانه لار نن لګیا ده تاسو ګورئ او تاسو چې کوم دی اختیاروئ نو د خدای خاطر وکړئ نوجوانانو په دې معاشره هم رحم وکړئ چین او سکون چې دی دا د اسلام په معاشره کې دی چین او د زړه اطمینان چې کوم دی نو دا د مذهب په معاشره کې دی دا د غیر مسلم په معاشره کې نشته که چېرته د غیر مسلم په معاشره کې چین او سکون وي نو د ټولو نه زیاته ازادي چې کومه ده او د ټولو نه زیاته خودمختاري چې کومه ده نو دا د یورپ په معاشره کې ده د سړي دپاره چې هغه وایي زه خودمختار یم او د ښځې دپاره چې هغه وایي زه خودمختار یم د ټولو نه زیاته ازادي د یورپ په معاشره کې ده د یورپ په معاشره کې ولې د خودکشۍ دپاره مرکزونه جوړ دي د یورپ په معاشره کې ولې د خودکشۍ دپاره ځایونه جوړ دي ای مسلمان وروره ای پښتون وروره ای په مذهب مین وروره ته غیر مسلم ته په جواب کې دا ووایه وایي که ته ماله دا پیغور راکې چې تا خپله ښځه په کور کې بنده کړې ده تا خپله لور او تا خپله بیبي او تورسرې دا په کور کې پټه ساتلې ده او دا دې بنده کړې ده او دې له ازادي نه ورکې نو تا چې ازادي ورکړې ده نو ستا په معاشره کې نن چین او سکون ولې نشته تا چې ازادي ورکړې ده نو تا په خپل یورپ کې د خودکشۍ دپاره ځایونه ولې جوړ کړي دي ستا په یورپي ممالکو کې د ټولو نه زیاته خودکشي ولې ده زما په معاشره کې خو چې څوک زما په دې معاشره کې چې پوره اسلام او پوره مذهب پکې نشته چې څوک خودکشي وکړي نو دا ډېره ناشنا خبره ګڼل شوې لکه خودکشي کړې ده او ستا د یورپ په معاشره کې خو خودکشي چې کم دی نو دا عام رواج جوړ شوی دی نن چې هلته د نابالغه ماشومانو دپاره چین او سکون نشته هغوی هم لګیا دي خودکشیانې کوي مشران لګیا دي خودکشیانې کوي زنانې لګیا دي خودکشیانې کوي نو زما پښتون وروره زما مسلمان وروره او زما پښتنې خورې او زما مسلمانې خورې خپله معاشره چې کم دی دا په خپله باندې مه تباه کوه خپله معاشره په خپله تباهۍ طرف ته دا چې کم دی مه بوځه ای نوجوانانو تورسرو د خپل عزت او د حیا خیال وساتئ او ځان نه د جهنم خشاک مه جوړوئ مهرباني به دا وي ملګرو چې دا پیغام څومره رسولی شئ نو پښتنو تورسرو ته او پښتون نوجوان ته یې ورسوئ وصلی الله علی النبي الامین کم خاوند ته چې دا خپته وي چې زما دا ښځه په بدکارۍ کې مبتلا ده په بدعملۍ او فحاشۍ کې مبتلا ده د نامحرمو سړو سره په رابطه او مل ملاب کې مبتلا ده او سره د دې دا خاوند دې سره د نرمۍ معامله کوي سره د طاقت او د قدرت نه د دې فحاشۍ نه منع کوي او نه پوهه کوي نو د دې خاوند په باره کې نبی علیه السلام مبارک څه ارشادات فرمایلي دي قسم دی غونې به در باندې ذکر شي
کیږي ویښته به در باندې ودرېږي او د الله امان به وغواړي د دې انجام نه چې کوم الله د دقه خاوند دپاره اورولی دی. حدیث مبارک کی راځي د بیهقي روایت دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې الله 3 څیزونه په خپل لاس سره په خپل قدرت سره پیدا کړي. یو الله جنت یادوي چې دا مې په خپل لاس سره پیدا که، او بیا الله قسم خوري و عزتي زما د قسمی په خپل عزت باندې. دې ته سوچ کوه، دې تاکید ته سوچ کوه چې هغه 2 کسبه دې ته داخل نه کمه چې یو عادتي شرابي دی چې ټول عمر په شرابو کې مبتلا دی او په دې حالت کې ولا مرګ راغی او توبه نصیب نشوه. یو به دا کس په جنت کې داخل نه کم الله په قسم خوري، او یو به دیوس داخل نه کما. نو صحابه تپوسو کو چې د الله پیغمبر عادتي شرابي خو او پیجاند، خو دا دیوس څوک دی؟ نو نبی علیہ السلام مبارک ورته دغه خبره کوي چې کور والو اهل عیال په بدکاری کې مبتلای او د تخپته یو دا د اغي سره نرمي کوي، نو دا دیوس دی والله قسم خوري چې دا به په جنت کې داخل نکم. الله دې موږ ته امان راکړي د دې حالت نه. بل حدیث مبارک کی رضی نبی علیہ السلام او فرمایل لا يدخل الجنه دیوس، چې دیوس به جنت ته داخل نشي. قیل یا رسول الله ومد دیوس، اے دا الله پیغمبر دیوس څوک دی؟ نبی علیہ السلام مبارک څه جواب ورکړي؟ الذي تزني امراته وهو يعلم بها، دا هغه کس دی چې خزه په بدکاری په زناکاری کې مبتلا ده او د تخپته د باوجود د دې نه منع کوي، نو دا دیوس دی. بل حدیث مبارک کی راځي یو کس د خپل خزه شکایت نبی علیہ السلام ته راوړو چې د الله پیغمبر زما خزه په داسې په حاشیه کې مبتلا ده، په داسې بدکاری کې مبتلا ده. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي طلاق ورله ورکا. څه ورکه؟ طلاق ورکا. نو دا کس وی انی احبها وهي جمیله، اے د الله پیغمبر زه د هغې سره محبت کوم او هغه ډیره ښایسته ده. نو نبی علیہ السلام د ابو داود او د نسائی په روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل امسکها اذن، چې دا خزه بیا منع کا، دې ته څه وکړه؟ دې ته نصیحت وکړه، دا پوهه کو، دا منع کا. د دې حدیث مبارک نه دا مسله ثابته شوله که خزه نه منع کېده، نه پوهېدله، صحیح شوله که نه، سره د بار پوهولو سره د منع کولو، نو بیا دې ته طلاق ورکول څه دي؟ دا اولا او بهتر دي. نن تاسو نظر وکئ چې په معاشره کې گاون په پوی علاقه او کله په پوی، نو خاون به په څنګه پوی نه. ډېرې داسې ښځې د شته خاوندانو والا په بدعملو بدکارو کې مبتلا دي او خاوندانو په ځان ناغرضه کړی. د دې معاشري د یوسو خلکو په پښتو کې ورته دوسان وی. په دې ارشادات او په دې بد انجام سوچ وکئ، توبه وباسئ، رامنه کوي دا ښځې او که نه رامنه کېږي طلاق ورله ورکئ، او په دې سوچ وکئ د معاشرې د اصلاح دپاره او د معاشرې د خیر دپاره نورو مسلمانانو ته دا پیغام ورسوئ چې په معاشره کې اصلاح راشي، زموږ دپاره به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی